بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري مولا فرمائي ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر. ګورې باب د ربا شروع دی او من د حنابو په نظم کوم چې علت د ربا الفضل له ربا الحديث غم بیان کړو قدر مع الجنس نه باغي مسائل بنا کوي مسائل بیانې وای چې کټ شوی غوخه چې یعنی د مذبوحه حیوان غوخه دا په ژوندۍ حیوان باندې خرڅول جایز دي کنه. نو اول ځین کې دا کې نه وای چې ګډه او بزا لحم په اعتبار سره یو جنس دی او میخه د لحم په اعتبار سره یو جنس دی او اوخ دا بیل جنس دی. اوس وکشه لکه چې مختلف الجنس وي د ګډې غوښه په غوا د غواغه په چيلي د غواغه په اوخ نو که دواړه حیوانات ژوندیم به جایز ده او که دواړه ذبح شوي غوښې په غوښې خرڅې وروسته به نه روان دي هم جایز ده. او دلته چې کومه مسله ده د هغې مناسبي مسله چې یو طرف ته غوښې بل طرف ته ژوندی حیوان وي خو مختلف الجنس وي نو هم جایز ده. لکه د ګډې غوښه دا په غوا باندې د غوا غوښه دا چيلي ګډ اوخ معنی دا ټول جایز دي. درې صورت بیان شو څلورم دلته بیانېږي واوره د متفق الجنس غوښه په ژوندي حیوان باندې مثلا یو طرف ته د غوا غوښه پرته ده او بل طرف ته ژوندۍ غوا ده د چيلي غوښه پرته ده او بل طرف ته چيلی دی نو د دې بیه به جایز وي که نه نه د شیخانو په نظم باندې بیه جایز ده. امام محمد رحمه الله وی بیه به اله جایز وي چې کومه خالص غوښه ده دا زیت وی په هغې غوښې باندې کومه چې په ژوندي حیوان کې ده وجه څه ده غوښه به د غوښې په مقابله کې شي او کوم زیتي غوښه ده په خالصه غوښه کې دا به د ژوندي حیوان په د نورو اشیاو په مقابله کې شي مثلا سر لرې کلمې وغیره پوهېږئ به ورته وګورئ. قال قدري مولا فرمایي ويجوز بيع اللحم بالحيوان جائز د بیع د غوښې په حیوان سره ژوندي حیوان سره عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله هم دا مفتابه رای ده. وقال محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله فرمای اذا باعه بلحم من جنسه شکل ژوندي حیوان خرڅي په غوښې باندې او دغه د دې د جنس غوښې لا يجوز جائز بنوي مگر یو صورت کې الا اذا كان اللحم المفرز مگر دا کوي هغه خالص کټ شوی غوښه جدا غوښه اکثر دا زیت وي د حیوان د غوښې وجه ليكون اللحم بمقابله ما فيه من اللحم د دې لپاره چې شي غوښه په مقابله د هغه غوښې کې کوم شي په دې حیوان کې پرته ده والباقي بمقابله السقط باقي غوښه چې کوم زائده ده دا په مقابله د زایتی کې شي یعنی سرمن کی کلمو کی دغه شان تاریخ یو لري وغیرہ کې دته مد عجو مسله وي رسو باقاعده روان ده به وایو ان شاء الله. امام محمد رحم الله فرمای برګوري کچره دا خالص وخه کټ شوی دا کچره زائد نه شي کنه نو به کړه ژوندۍ حیوان او دغه خالص وخه دا یو شان وي نو ربا د ولی ژوندۍ حیوان کې زیتی شي نه دي هغه بلا وظیفات شو او مبادله المال بالمال کې چې بلا وظیفه شرازي هم جنس شیاو کې نه به خو ربا وي پوهیږي به او کچری د ژوندۍ حیوان ولا غوښه زیتی به خود وشي نه دي چې غوښه هم زیته شو باغې باندې او اسقط هم زیت شو به هم ربا دا ګوري اذ لو لم يكن كذلك کچری د غشان نشي یعنی زیت خالص غوښه نشي اتحقق الربا ومتحقق کیږي من حيث زیاده سقط هغه دا چې سقط بزاید شي چې کله غوښه دوړو برابرۍ او من حيث زیاده اللحم یا بور سره غوښه زاید شي کړه ژوندۍ حیوان ولا زاید وي فصار دادا شو کل حل بسمسم
لکه تیل دا د شرشم تیل مثلا د شرشم د دانو نو دا بیان روان دی ښا چې دا به ال جایز وي چې دا خالص تیل داغه تیلونه زیت وي کم تیل چې بدانو کې دي تیل به تیلو باندې او زیتی تیل به داغه کم بوستي یو وای کم کلتی جوړیږي هغه مقابله کې بشي ولهما انه باع الموزون بما ليس بموزون شيخنا دلیل اوري برو ګورې دا مفتابهم دی مویل هغه دا چې غوخه چې دا موزونی شی دی وزنی کټ شوی غوخه او ژوندې حیوان غیر موزونی دی نو جنس کې د دواړو یو وی دي نو قدري خو نه دي کنه یو قدري دی بل نه دی حالانکه دواړه قدري چی به تفاضل ناجایز وي الله خو یو قدري دی بهرحال قدر نشتره جنشتره نو کومه زیته جایز ده ژوندې حیوان د بتول باندې نه خرڅي کی کنن سبا څوک خرڅي جایز ده کدا خبر کوم خو بهرحال عرف د ژوندې حیوان د بتول باندې خرڅول نه دی عرف هغه معتبري کوم چې عام وي هدي د امام ابو یوسف رحم الله درای موافق موږ نشو ویلې چې نن سبا تول باندې خرڅي کی وزنی جوړ شوی دی ځکه عرف نه دی جوړ شوی لانو وره ولهما انه باع الموزون اصل کی خرڅ کړل موزونی شی خرڅ کو غوخه بما ليس بموزون باغ شی باندې چې موزون نه دی ژوند حیوان ولئن الحيوان چې لا يوزن عادت عرف کې نه وزن کیږي ولا يمكن بل وجدادا چې وزن کول او وزن په وزن سره ژوندې حیوان معلومات کول لا ممکن هم نه دی ولا يمكن معرفه ثقله ممکن نه دی په جندل د درنوالي د حیوان په وزن سره ولي لانه يخفف نفسه مره زګه دا خزان سپک یو بیره ويدخل بل بیر درنی کله صابند کی کله اخلي اخرى بل بیره تاسو پیږي بخلاف تلك المساله بخلاف داغي مسلې کی اغا تیل د شرشمو بدانو باندې ولې هغه دواړه وزنی دي کنه تیل خوازم وزنی دي حکم شرشم چي دي کنه هغه نه تیلو باسد تیلیم وزنی دی هغه بوس چې کوم روزي هم وزنی بخلاف تلك المساله لان الوزن في الحال وزن كحالا كي يعرف قدر الدهن نما تخي هغه اندازه د تیلو اذا میزه بینه کله چې جداواله راشي د تیلو ترمنځ او بین الثجيري او ما بین دا کله کلی چې جوړیږي دغه ترمنځ ويوزن الثجير او ثجير هم وزن کیږي دواړه وزن دي دا مسله به ووري مولوی سیم چې وزن سره کڅوګ نن سبا حیوانات خرڅي ژوندۍ خرڅولې جایز دي ښا جدید تل راغلي دي صحیح وزن د حیوان معلومیږي کومنګ وزن کو معرفت کیږي جایز ده مخک فقهاو جایز نه ګڼل او دا عبارت به دلیل ګرځول ولا يمكن معرفه ثقله بالوزن لکه مقصود په وزن کې دی چې د شي معرفت حاصل شي ثقل یا خفت څومره درون دي څومره غوخه ده پکې څومره نه ده دې پته ولګي او دا بنه لګي د لاغتلې د سي جدید تلې وینه چې نن سوای پته لګي بس خبره ختمه قال د قدري مولا فرمایي ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل لکبرو ګوريږي مولوی صاحب رطب هغه تازه قجورو ته ویلې کیږي او تمر چې وته موږ وایو چوارا او چې قجوري نو د تازه قجورو د وچو قجورو سره څوک تبادله کوي به کوي او مثلا بمثلن وی جایز به وی کنه توجه جی امام صاحب رحمه الله وی جایز دي مثلا بمثلن شو خبره ختمه او د ائمه ثلاثه او د صاحبین رای دار چې نه ده جایز پوه شولې به نور قصه کو ويجوز بيع الرطب جائز دی بيع تازه قجرو بالتمر تمر باندې مثلا بمثل عند ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب درای موافق هم دا احناف بن زمانه مفتى به دا القول الصواب کی دغه شان دي وقال صاحبين فرمایلا يجوز قول الراجح کی دی ترجیح ور کړی دا لقول عليه الصلاه والسلام یعنی صاحبين قولتا حين سئلانه برو ګوري ولنه د جایز ائمه ثلاثه او صاحبانو بنظمانی اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم د دې بیت تبوسو شو چې دا جایز ده کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب کې وای دا تازه قجوري کې و چې شي کمیږي کنه و یو کمیږي به ته نبی علیہ السلام وای به خو نه ده جایز ځکه و چې چواري چې دی خو نور نه کمیږي په خپل ځای ولاړ دي او علم دې سره په الحال
تازه دی اوس فل حال وزن کړی وزن برابر شو او څو ورځې پس هغه کمی شولې یو طرف ته زیات دی بل طرف ته کمی دا خو نه ده جایز اورا وقال لا يجوز لقول عليه السلام حين سئل کله چې تاسو شو دا غنا نو نبی اسلام فرمایل او ينقص اذا جف کمیږي چې کله و چې شي فقيل ورته ویل شو جواب کې نام فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا اذن بین د سی لا اذن معنا د بین د سی کا سر سنت کول صحابي د فرض نه پس الګ څه کې دو منځو کې وای چې ما سنت نو کړی نبی علیہ السلام ته وی لا اذن معنا به ودا سینه کې نه د جایز هغه و بین وې د دې معنا د به پروا نشته موږ یې تمنګ ته فلا اذن کوم ځای کې دا من راوخه چې به پروا نشته دي حضرت د شل ځای کې درخېمه چې لا اذن معنا د سینه د جایز دغلته وګوره وله د امام صاحب دلیل وورا لکه برو ګوري جی امام صاحب وای رطب چې دي کنه دام تمر دي تمر دا یو قاعده دا صغراش ولا رطب څه دي تمر دي دلیل یې څه دی نبی له صلوات و سلام لچا د خیبر نه قجری راوړلې رطب نبی له صلوات و سلام ورته وای اكل تمر او كل تمر خیبر هكذا راوړي رطب وي او څه وي د خیبر ټول تمر د سيدي رطب ته تمر ویل معلومیږي او رطب او تمر یو شی دی په دې پوه شو دا صغرا شولا او کبرا وورا او چې کله هم جنس اشی داغو تماثلا تفاضله کې تبادله کې هغه جایز وي لہذا د رطب او تمر چې مثلا بمثلن تبادله کې بس جایز وي نو نه رسي به وورا ولو ان الرطب تمر لقوله عليه السلام حين اهدى اليه کله چې هدیه کې نبی علیہ السلام ته پیش کړل رطب هغه صحابي ته وی چې پیش کړی وي او كل تمر خيبر هكذا تو ګور سماه تمر نبی علیہ السلام مسما کړی رطب پچا تمر باندې او بيد تمر په تمر باندې چې مثلا بمثلن وي جایز ده کنه دا هم تمر دی بس جایز ده کنه بمثله جائز وی لما روينا محكم روايت ویلو التمر بالتمر مثلا بمثل محكم شپږ شیا ویلو ولانه بل وورا امام سے وای تاسو لګو ور اصل کې امام سے بغداد ترغله او چا به اعتراض وکړلو چې دې ته څه امام سے په جواب کې وای جائز ده ولی جائز ده وای تا نه ته بوس کوم دا رطب چری تمر دی کنه کچری تمر وی نه دا خو به تمر په تمر رااله به خو جایز ده تیم معنی هغه چې تمر نه دي به خو مختلف الجنس شو مختلف الجنس کې کمه زیاته راځي خو سم جایز دي نو که هم جنس وي جایز شو هغه مختلف الجنس وي کمه زیاته جایز دي نه رسي به اورا ولانه لو كان تمرا كشردا تمر وي جاز البيع بيع جایز ده به اول الحديث باندې التمر بالتمر مثلا بمثل ولا باني وان كان غير تمر كشري تمر نوي دغه رطب نفبي اخري د حديث اخري جمله كما رواه وهو قوله عليه السلام اذا اختلف النوعان کله چې جنس بدل شي فبيعوا كيف شئتم بیا چې څنګه مخخي خرڅوي خنو د اغه روایت سره بچکه وایي دا غو روایت مدار چې ده کنه هغه بزید ابن عیاش باندې دی هغه د محدثین وبنز باندې ضعیف راوی دی ګورای و مدار دا روایت روايه حکم چې صحیحین روایت کړي دي علي زید ابن عیاش باندې دی او ضعیف عند النقل مخکره دي هغه د نقلو یعنی حدیث نقل کوونکو بنز ضعیف دی قال د قدرای مولا فرمای وکذالک العنب بالزبیب لکبرو ګوري جی الګره د جامع صغیر مساله ده د انګورو بیا دا په وڅکو باندې وڅکو ته څه وی خلک میوه وته وی ممیز کې وته وی میوه یاد کوي بزای باغې باندې جایز ده کنه دا امام سے وی جایز ده صاحبین وی نه ده جایز امام سے وی ولی جایز ده ځکه ممیز چې دي کنه میوه هغه منګور دی ونګور چې دی هغه ممیز دی بس یو شی دی نو مثلا به مثلا نه به جایز ده څوک چې ته جایز نه وی هغه وی ولی وای ځکه د انګور کوچ شي کمیږي دغه په مقابله کې وګورئ
قال وكذلك العنب بالزبيب دا جائز ده یعنی د تازه انګورو بیا په وچو انګورو میوه باندې یعنی على هذا الخلاف ده هم د اختلافي مسله ده والوجه ما بيناه وجه هغه کوم منګه بیان کړل مخکې موږ څه ویلو تمرو کې ان الزبيب مال عين بان كان جنسا واحدا نو بجاز البيع خیرم ده کنه او که چې جنسین به هم جایز ده نو وقيل لا يجوز بالاتفاق برګوري چا ویلی کنه چې د تازه انګورو بیا په وچو انګورو میوه باندې امام سیمو موینه ده جایز دا ولی امام سیب خو رطب او تمر کول جایز ده ویغي کې څنګه جایز ویل چې هلته نبی له صلوات و سلام رطب او تمر ویلیو دلته خو عنب او زبیب نه دی ویلی نو خو سیدار چې دا جایز غني خدام اوري بس وقيل لا يجوز بالاتفاق چوي اتفاقا نه جایز او دا اتفاقا نه جایز دغه لپاره عقلي وجواوره اصل کې دا قياس کوي پاغه غنم باندې چې کوم مقلیه وي مقلیه غنم کوم ته ویل کېږي مقلیه کوم چې اورید شوی کا نو هغه بیا په عام غنم باندې نه جایز د اورید شو غنم بیا په عام غنم نه جایز لهدا دا وچ انګورم داسې دي کنه دا وچ انګور د میوه لکه اورید شوی غنم بیا د انګورو د تازه باغ نه جایز وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا قياس كي بالحنطه المقليه کله چې باید حنطو ورید شو کیږي بغیر المقليه په عامو حنطو باندې هم دغه شان والرطب بالرطب يجوز تاسو پوه شولې بل مسله ووري نوې مسله کوي الکه د رطب بیا په رطب باندې تازه قجرو په تازه قجرو دا ټول په نظم اتفاقا جایز ده والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا لکه به اعتبار سره چې مثل وي عندنا زموږ باندې جایز ده لانه بيو تمر بالتمر کله خو تمر بیا په تمر باندې ده دام جایز شوه مخکې راځي جایز به راته نور بیانې مولوی صاحب عام غنم دی وچ او بو کې لمدو غنم باندې خرڅیم جایز ده او بو کې غنم لمد شوی او یا وچ غنم دی باغی خرڅیم جایز ده او یا ټول څه صورت جوړیږي عام وچ غنم بیا په عام وچ غنم د خاصم جایز ده متماثلا او د لمدو غنم بیا په لمدو غنم متماثلا هم جایز ده او د وچ په لمدو باندې هم جایز ده اوري وکذا بيو الحنطه الرطبه کڅه مې پرې خودل کومه دغه کنه وکذا بيو الحنطه الرطبه دغه شان بیا د هغه غنمو چې هغه تازه وي او المبلوله یا ابو کی لامد شوی بمثلها په مثل باندې یعنی هنتوی رتبه په هنتوی رتبه باندې مبلوله په مبلوله باندې یا هنتو په مبلوله باندې او بالیابس ټول سره ولګو وچو زړو غنم باندې به جایز ده ټولو او التمر او الزبيب المنقي بالمنقي نام جایز ده څه مطلب تمر دی منقع منقاغه تمر ته ویل کی کنه چې کوم وچوي او دغه شان زبيبي منقاغه ته وی چې وچوي نو اوره وس د تمر منقاو په تمر منقاو باندې جایز او د تمر منقاو په غیر منقاو باندې جایز د زبيب منقو په زبيب منقو باندې جایز او د زبيب منقو په غیر منقو باندې هم جایز ټول جایز دي کوم دي والزبيب المنقو او التمر او الزبيب المنقو بالمنقع منهما عمر دوړو باندې خرڅه متماثلا دا جایز ده د ابي حنیفه او ابي سفر رحم الله دا شیخین راي وقوم دا مفتبی ده امام محمد رحم الله د څومره سنتونه چې تیر شټول د ناجایز وي وقال یعنی دا غجن رواله هنتوی رتبه په مبلوله یا په یا به سبان دی مبلوله په یا به سبان دغه شان تمر او منقا بغیر منقا زبيب منقا بغیر منقا باندې ټول صورتونه ناجایز دي امام محمد رحم الله وای وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك دا ټول ندي جایز
وجه څه د مولوي سلک بر وګورئ امام محمد رحمه الله وی مساوات په مال کې ضروری دی ښا مال کې مطلب آینده کې الکه به بالا جایز دي چې آینده کې دا مساوي وي او دا لامده غنم خو چې وچ سپکیږي آینده کې کم په وچو غنمو دي خرڅ کړي نو هغه نه کمیږي دغه شان منقا تمر چې دي عام تمر باندې دي خرڅ کړه مثل بالمثل کوچ شو به دغه نه کمیږي نو آینده کې مساوات له اعتبار دی وغه دي ټول شي صورتونه کې نشته او د شیخانو بنس باندې حالن مساوات له اعتبار دی حالن شته کرستو کمیږي سبق نه کوي ورې دا وقال محمد رحمه الله لا يجوز جميع ذلك لانه يعتبر المساوات ذکر مساوات له اعتبار ورکی خو فی عادل الاحوال اغا انصاف ولا حالت کې هغه کم دی او هو المعال اچکل وچ یا غره آینده کې او ابو حنیفه امام صاحب چې یعتبر فی الحال حال له اعتبار ورکی حال چې برابر وبس ټیک دو حالن امام ابو یوسف رحم الله هم دا رائے دا وکذا ابو یوسف رحم الله امام ابو یوسف رحم الله حال له اعتبار ورکی عملا باطلاق الحديث حدیث چون کې مطلق راغلی مسلم بمثلن راغلی وکنه بس حالن یادې رستو کې کمیږي سبق نه کوي نبی اعتراض وکړ امام ابو یوسف رحم الله چې حالن مساوات له اعتبار ور کوي نمخ کې مسله کې رتب بالتمر چو هغه هم د جایز کړي وای خو جایز نه کوه نه غنله بل رتب کمیږي وای هغه ځکه جایز نه غنله چې نسب کې راغلی چې نبی له سلام ویلو چې د رتب کمیږي چې وځي شي ویلاو بل به فلا اذن هغه وجنه الا انه ترك هذا الاصل امام ابو يوسف رحم الله دغه اصل چې حالن د مساوي دای پرې خره فی بین رتب بالتمرکی لما روینا له ما د وجد حدیث نکم چې منګه صاحبانو د بارد روایت کړو لا اذن والا او وجه الفرق لمحمد برغوري جی امام محمد رحم الله نه تاسو کا او رتب جائز ده کنه مخکې منګلی ورتب برتب يجوز متماثلا او جائز ده اتفاقا رتب عجیب خبره ده رتب ته جایز وی حالن کې هغه دواړه چې وچ شم کمیږي او رتب بالتمرتم جایز نه وي او مبلوله غنم بغیر مبلوله باندې منقا زبیب تمر بغیر باندې دا ټول ته جایز نه وي نو دا یو ټول ته جایز نه وي او رتب ته جایز وي څه وجه ده ما ته لګ متوجي شي امام محمد رحم الله فرمای خجی چې تفاوت چې ده کنه څو وخت پس واقع کیږي بدغه ټول صورتونه کې حالن کې معقود علیه باقی وي او بهم به تفاوت راځي معقود علیه څه وي باقی وي او بهم به څه راځي تفاوت او برتب کې چې تفاوت راځي نه معقود علیه به باقی نه پاتې څه مطلب رتب به دې برتب وکړه دا څه وخت پس پکېږي او چې کله سپک شي به رتب نه به تمري په کوم شي چې عقد شوی وغه رتب او کله چې تفاوت رااله دواړه وس رتب پاتې نه دي وس دي تمر دي صحیح شو وس غنم وچ او غنم مبلوله اکه کچري وچ شي کنه تفاوت پکې رام شي به هم اقشان دي غنم دي او زبيب منقا او غیر منقا کوچ شي تفاوت پکې راشي کنه هم اق زبيب دي بدل شوی دي او رتب بالتمر کې وګوره رتب بالتمر کې هغه کې رتب وچ شي تمر خو زړه په زړه دي یو معقود له لا باقی پاتې دي نو قانون دغه ده کما ال کې تغییر راتللو او د تغییر معقود له نه وبدله دواړه معقود له مقشان موجود تغییر بکراله یا یو معقود له بدل شي او یو سم مقشان موجود او به جایز نه او کچري تغییر چې ټیم کې رااله معقود له ای وزن دواړه بدل شي وو اگر رتب به رتب کې به بچوي به جایز وي په نه شولې به وګوره الکشن وتا الکه تاسو پیږي خسي وجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول لټول صورتونه ته جایز نه ویل کنه اورا وبين الرتب بالرتب ته جایز ویل فرق سره هغه دا چې تفاوت فيها تفاوت په دغه فصول کې يظهر ظاهريږي رستو چې کله وچ تفاوت راځي خو ما بقاء البدلين هغه بدلین چې وزن اق باقی وي بس باقی وي بخپل زول نوم باندې على الاسم الذي عقد عليه العقد پماغه اسم باقی وي کوم اسم معنی چې په عقد شوی غنم معنی عقد شوی وسم غنم دي زبیب معنی شوی
قسم زبیب دی پیږي کنه په راشه والله او پر رطب بالتمر کې دې تم جایز نه ویلو ولی دې کې یو پاک زوړ حالت پاتې دی ما بقای احدهم على ذلك یو چې د باقی په خپل زوړ نوم باندې نو دې کې تفاوت رااله او مقود له لاشتره فيكون تفاوتا في عين المقود له کراله ځکه ویل جایز نه ده او پر رطب کې تفاوت راغله دي خو بعد زوال ذلك الاسم نوم تل رشوي دي فلم يكن تفاوتا في المقود له مقود له کې تفاوت راندلو جایز خو نه چې مقود له کې تفاوت راشي لکه مخکینو صورتونه کې تاسو پوه شئ ولې به بر ګورئ ولو باع البصر بالتمر بصر هغه قجرو ته ویل کیږي تازه وشي هغه شنی قجوري چی او تمر خو تاسو پیژنئ نو د بصر په تمر باندې متفاضلا به جایز ده کنه وای نه ده جایز لکه جنس یو دی موږ وخت ویلیو تمر او رطب او بصر د ټول جنس یو دی چې کله جنس یو دی نو کمه زیته هم جنس اشیاء کی چې تبادله کې او قدری وی جایز وی نوی جایز اورا ولو باع البصر بالتمر متفاضلا لا يجوز وللان البصر تمر اعتراض په وک کې اوسره وی قسم د بصر باندې خرم او به تمر خړ هانس کیږي وینا د خو بیل شو وی قسم کې عرف له اعتبار عرف کې خلق بیل غني ویږي به هغه بیل مسله ده بخلاف الكفر برګوري جی د قجرو کبه غنچي هغه به په تمر باندې کول اجایز ده یو غونچه کې مثلا یو قجوره ده په دوه تمرم جایز ده او غونچه کې دوری په یو تمرم جایز ټول جایز دي یا یو غونچه کې چې څومره دي کنه دومره قجوره باندې دوه غونچې ورکې هم جایز دي وای شوي به ولی جایز دي وای دا غونچې چې کوم دي دا وزنی نه دي دا عددي دي نو جنس کې یو دی خو دومره ده چې قدر پکې نشته چې نشته بس کمې زیاته جایز دي بخلاف الكفر بخلاف د غنچې معنی حيث يجوز بيع جائز ده بما شاء من التمر اثنان بواحد نم جائز ده ولي لانه ليس بتمر اتم دا خبر معنی وکړه دا تمر دیم نه وای او شروع کې لا تمر نه دی جوړ شوی له من اول ما دغه کنه کته پرې خدان فإن هذا الاسم له من اول ما تناقض صورته ووركنا دا نوم چې ده کنه اسم د تمر دا دی بصر ته ملاویږي من اول ما تنقد صورته دا وخت چې صورت جوړ شي لا قبل لو چې صورت نه جوړ شوی تشغون چي به خو ته تمر نه ویل کیږي کنه دا خو بیل شي دی چې بیل کمه زیته سره به جایز ده او رب والكفر عددي متفاوت حتى لو بعد تمر به نصيحه لا يجوز للجهاله لکبر وګوري جی اعتراض په وکي اعتراض کفر عددي دي کفر را چې دی دا بیل جنس دی د تمرونه ویاو نستانه سوال کوم هدایت زتا له استمر در کما بیا سلام در سره کوم ته بشپک مشت پس مال کفر را راکې دا جایز ده کنه حالان کې دا نه ده جایز پوه شوي به نو بکار دا د چې کله دا بیل جنس نو بکار د چې جایز وي بیل جنس کې بیا سلام خو جایز وي ان کې دلته نه ده جایز لکه بیسو معنی چې غنه معنی جایز ده کنه نو تمر معنی ته کفر را لی بکار د زدل فی الحال تمر ورکم او ته شپک مې فس دومره کفر را برکه بکار د چې جایز شي کنه چې بیل جنس ته جواب داري مولوی سی منو منګه بیل جنس ته عددي اشیام دي ودومره خبره ده چې جهالت پکې وړو کې وغټ پکې به رستو جالانجه جوړیږي سل غنچې می وته ویلې دي ابا وړو کې راکې زه بغټه واړم اورا والکفر عددي شه دي او عددي دي حکم عددي دي متفاوت عددي دي ها او بیا سلام پاغه شاو کې جایز ده چې عددي وي خو غیر متفاوت وي یا مثلی وي دا خو عددي دي متفاوت عددي دي حتى لو بعد تمر کې اوسره خرج کې تمر به بدی باندې نصيحتن لا يجوز ولي للجهاله رجالت د وجنا نو د بلت سړی مو آیا کفر فی الحال ور کې سمنه جوړ کی او تمر م بیا جوړ کی مسلم فيه اشفق مشتفه سی بهم نه ده جایز وجدار فی الحال م بکلانجه جوړیږي بس یې کوي یو بخورا وړم ولې تازه وانت